بدفعلي نیوه او د دې بدفعلۍ سره بعض مسلې چې تعلق ساتي هغه موږ مخکې بیانې کړي خو دلته دا باب بیا ځان له کېښود اګر که دا مسله نورو مسلو په منځ کې راغلې وه خو ځان له مستقل باب یې ورله کېښود ځکه چې ډېر خلک په دې مرض کې مبتلا دي او د عقیدې د دې مسلې نه دي خبر چې بدفعلي نیوه دا د توحید خلاف کار دی نو تطیر مصدر د تطیر او په اصل کې دا غستی شوی د طیر نه دی یعنی مارغه او دا مثلا مخکې بیانه کړې وه چې د عربو دا طریقه وه د جاهلیت په زمانه کې چې هغوی به مارغان شړل نو چې کوم طرف ته به لاړ بس بیا به په هغې پورې یو فال نیوه که چېرته ښی طرف ته به لاړ جو دې کار کې به خیري او که ګس طرف ته به لاړ نو بیا به دا کار صحیح دا به شریعت به دې نه به ځان لرې ساتو ځکه دې ته تطیر ویلی کېږي او په اصطلاح کې معنی دا ده په اصطلاح کې معنی دا ده دا مخکې بیان کړې وه بدفعلي نیوه په یو شي پورې چې ویني او یې چې واوري چې ویني هغه داسې لکه مرغه دې ولیدو په دې پورې بدفعلي ونیوه یا د یو کس مخ یې ولیدو په د ده دا مخ چې ما ولیدو نو داسې داسې به کېږي دغه شان څه شی واورېدو لکه یو کار له روانو او چا ورته اواز وکړو څنګه یې تاواني ورته ووایي د دې خبرې نه د بدفعل ونیو چې یاره د تاوان دا ټکی چې ده ووایي نو څه کېدو واله دي دې ته وایي تطیر یا لکه بعضو ورځو پورې بدفعلي نیوه بعضو میاشتو پورې بعضو کلونو پورې سفر میاشت وه او دا د رجب دا میاشت وه او داسې نورې خاص ورځې دي د محرم په میاشت کې په دې ورځو کې به دا نه کې دا به نه کې ځکه چې بیا داسې کېږي ځکه چې دا مصیبت راځي دا ټول په تطیر کې دننه راځي بدفعلۍ کې دننه راځي اوس که څوک دا سوال وکړي چې ولې دا بدفعلي د توحید د عقیدې خلاف ته نو جواب دا دی چې د هغې دوه وجې دي یوه وجه دا ده کوم سړی چې بدفعلي نیسي په څه شي پورې په یو خبرې پورې په یو ځای پورې بدفعلي نیسي نو د ده په الله باندې توکل پوره نه دی نو دا خلل دی د ده په عقیده کې د ده په الله باندې اعتماد نشتی پوره او که چېرته د ده په خپل رب باندې پوره اعتماد وی نو ده به دا خبرې نه وی کړی دغه شان د ده تعلق دی د یو داسې خبرې سره چې د هغې څه حقیقت نشتی دا خبرې څه حقیقت نشتی بلکې په وهمیاتو پسې روان دی نو دا په عقیده کې خلل دی نو دې نه واضحه شوه چې کوم سړی چې بدفعلي کوي نو د ده د عقیده د توحید هغه څه ده هغه کمزوري ده ځکه دی دا خبرې کوي بیا دا فایده یې د ساتئ چې کوم سړی چې بدفعلي کوي دا په دوه قسمه دی اگر که دواړه د توحید خلاف کارونو کې پراته دي دواړو عقیدې کمزوري خو دا یو پکې د بل نه زیات دی او دا یو د دې بل نه لږ کم دی او هغه داسې یو سړی دی یو کار له روان شو اراده یې وکړه د قارغه اواز یې واورېدو د قارغه اواز یې چې واورېدو نو هغه کار یې پرېښو اوس دی په دې بدفعلۍ کې خور ننوتی ګور له منډه هغه کار یې پرېښو دویم هغه دی چې اواز یې د قارغه واورېدو هغه کار یې پرېنښو هغه کار یې وکړو خو په زړه کې په یو ګوټ کې دا خبره پرته ده چې د قارغه اواز مې اورېدلی و چې ګوره څه به کېږي دم ګوره عقیده مضبوطه نه ده صحیح دی چې هغه کار خو یې وکړو یعنی د قارغه دی اواز دی منع نه کړو د کار نه د بدفعلۍ منع نه کړو خو دومره ده
چې په زړه کې یره شتي په یو ګوټ کې چې ګوره څه به کېږي. نو په دې دواړو کې کم یو ډېر زیات په دې ګناه کې واقع دی او د چا په عقیده کې بیا خلل ډېر دی؟ دا کار یې چې پرېښو. دا دویم په عقیده کې هم خلل دی، عقیده کې نقصان دی، خو دومره دی چې دی د دې بل نه لږ کم دی. بیا مؤلف رحمه الله په دې باب کې آیتونه هم راوړي دي او حدیثونه هم راوړي دي. وقول الله تعالى او وینا د الله په سورة الاعراف کې ده الا انما طائرهم عند الله ولكن اكثرهم لا يعلمون. دا آیت نازل شوی دی د موسی علیه السلام د قوم په باره کې او الله د هغوی په باره کې دا خبره کړې ده وان تصبهم سیئة یطیروا بموسی ومن معه. که چېرته به دوی ته څه سخته راورسېده نو بیا به د هغې نسبت موسی ته وکړو او د هغه ملګرو ته به وکړي یاره موسی علیه السلام د لاسه موږ سپېره شوي یو، بدفعلي به یې ونیوه، دا بیماري په هغوی کې هم وه. وایي د کوم وخت نه چې موسی علیه السلام راغلی دی او د ده دا ملګري چې د سره ایمان راوړی دی بس موږ سپېره شوي یو، په موږ مصیبتونه راځي. زه وایم دا دعوې سره دا خبره کوم چې ډېر لږ خلک دي په دې پښتنو کې چې هغوی به د بدفعلۍ د دې عقیدې نه بچ شي. نور د اکثرو په خوله باندې دا خبره د پلاني د لاسه سپېره شو، د پلاني د لاسه مصیبتونه راغلو، هغه پلاني هغه مخ ته چې مو کتو دا چلو شو، سهار چې مو وختي قرض ورکړو دا چلو شو. زه چې وتمه نو وایي سپي وغپل، پرون چې وایي زه روان وم نو قارغه اواز مه اورېدلی، زه چې وایي روان وم نو هغه پلاني ماته بد وکتل، هغه پلاني وایي پرون یوه خبره کړې وه. دا ټوله غلطه عقیده ده. پلاني خبره کړې وه، پلاني بد وکتو، د پلاني مخ ښکاره شو، پلاني له مې قرض ورکو. دا کارونه څه کولی شي او دوی په لاس کې څه دي؟ سخته راوستونکې او راحته راوستونکې د یو رب دی، یو اله دی، هغه یې کولی شي. د عقیدې او بس شي پورې نه تړي چې د دې د لاسه دو شو، د دې د لاسه دو شو. نو د موسی علیه السلام د قوم دا عقیده وه، یو د موسی علیه السلام د لاسه موږ څه شو؟ موږ سپېره شو. الله ورته جواب وکړو انما طائرهم عند الله. دا په دوی باندې چې څه راځي د دوی چې نسبت موسی علیه السلام ته کوي وایي دا خو د الله د طرف نه راځي. په دې کې د موسی علیه السلام څه کار دی؟ په دې کې د موسی علیه السلام څه کار دی؟ په دې کې هغه څه نشي کولی. بیا دویم آیت راوړی دی وقوله تعالی او وینا د الله په سورت یاسین کې قالوا طائرکم معکم. دا په سورت یاسین کې آیت په هغه واقعه کې راغلی دی چې کله الله سبحانه وتعالی انطاکیه کلي ته 3 پیغمبران لیږلي وو، اولنی بیا دویم بیا دریم، هغوی به ورسره باس کو، دلیل به وله ورکو. واضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاءها المرسلون. هغه ځینې د واقعې شروع کېږي، دوی ورته دعوت ورکو، دوی ته به جواب کوي انا تطیرنا بکم. تاسو چې د کومو ورځې نه راغلي یو دعوت هم شروع کړی موږ سپېره شوي او په موږ باندې سختې راغلي، په موږ باندې مصیبتونه راغلي. جواب کې ورته هغه ووایي قالوا طائرکم معکم. د ستاسو سپېروالی چې کوم دی دا ستاسو د لاسه دی. دې ځای کې یو اشکال په زړه کې راځي. په هغه اول موسی علیه السلام په قصه کې نسبت چا ته وکړو؟ جواب چې کوم شو الله ته. دې ځای کې وایي تاسو ته انما قالوا طائرکم معکم. د ستاسو د طرف نه دی، دا په تاسو چې څه راځي د ستاسو د لاسه دی. هلته وایي د الله د طرف نه دی. نو په دې دواړو آیتونو کې هېڅ ټکراو نشته.
مطلب دا دی چې اصل مصیبت او سخت او امتحان چې راځي د الله طرف نه راځي. دې کې دوی ته ووایي چې ستاسو د لاسه مطلب په دې کې سبب انسان جوړ شي. لکه اوس یو سړی دی ګناهګار دی د الله نه لرې دی نو هغه ژوند ول الله تنګ کړی دی قسمه قسم امتحانونه او فتنو کې الله اچولی نو دا امتحانونه چا د طرف نه دي د الله د طرف نه دي خو د چا د لاسه دي د انسان د لاسه دي د ده د بېدینۍ د لاسه دي او د ده د هغه بعد چې کوم د الله نه دی د الله نه چې دی څومره لرې دی د هغې د لاسه په ده باندې دا حالات راغلي دي. د هغې نه باید حدیث راوړی او ډېر فایدهمند حدیث دی. وعن ابي هريره رضي الله عنه ابو هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا خبره کړې ده لا عدوى ولا طيره ولا هامه ولا سفر اخرجاه. وإذا حديث غدوان راوړی او غدوان امير المؤمنين في الحديث امام بخاري او دویم امام مسلم رحمهم الله. لا عدوى مطلب د دې دا دی چې بیماری د یو نه بل ته نه وړي. دې څه مطلب دی؟ مطلب د دې دا دی چې د جاهلیت په زمانه کې د هغوی د عقیده وه چې د یو نه بیماري بل ته لګي. خو دلته یو اشکال راځي هغه ده په حدیث کې دا راځي په صحیح مسلم کې دا حدیث دی چې لا یورد ممرض علی مصح بیمار دی د روغ سره نه میلاویږي او یو کې راځي چې فر من المجذوم فرارک من الاسد په چا باندې چې جذام بیماری د پخوا داسې بیماري وه لکه طاعون یو قسمه کینسر په چا باندې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د جذام د بیماري نو د ده نه داسې تخته لکه څنګه چې د زمري نه تښتي نو ظاهره کې ټکراو شو چې یو ځای کې پیغمبر وایي لا عدوه او دې ځای کې وایي د دې جذام بیمارۍ والا نه تښته او بعض بیماریانې اوس هم داسې شته چې موږ ته معلومې دي او مشهورې دي چې دا د یو انسان نه بل ته نقل کېږي. بیا د دې څه مطلب شو او څنګه به دا حدیثونه را جمع کوو؟ بار بار زه تاسو ته دا وایم چې څو پورې علماو ته زنګنان نه مات کړي ورب الکعبه که زره برابر علم دې مې زده کړو او ډېرې ځان له رسالې والا او کتابونه والا ګوره ورته مکتبې ته دی او خانده خوشحالېږه خو پوهېږه او بې نه هسې صرف خانده ورته اوس یو ځای کې حدیث دا راشي لا عدوه بل طرف ته دا حدیث راشي نو چې کله دې استاذ نه و نو کیدی شي چې دا قسمه حدیثونه یو ورځ ستا په زړه کې شک پیدا کړي او د اسلام نه دې زړه توی شي. داسې هم کېږي وره بعضو هغه خلکو والعیاذ بالله چې ملحدین ته جوړ شوي دي هغوی هغه حدیثونه او آیتونه کتلي دي چې ظاهره کې داسې ښکاري چې دا آیت د دې آیت خلاف دی او دا حدیث د دې حدیث خلاف دی. هلته استاذ ورسره نشتي دی د چا خواله ورغلی نه دی عالم نه تپوس نه دی کړی د دواړو حدیثونو کې هېڅ ټکراو نشته. لا عدوه نه لګي بیماري د یو نه بل ته دلته رد دی د هغه عقیدې چې هغه د جاهلیت په زمانه کې د مشرکانو وه او د هغوی دا عقیده وه چې بیماري په خپله د یو انسان نه بل ته اوړي. شریعت د دې خبرې رد وکړو چې په خپله بیماري د یو انسان نه بل ته نه لګي ها که الله وغواړي نو بیماري د یو نه بل ته لګي. اوس هلته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ویلي دي چې د جذام بیمارۍ ورنه ځان ساتئ نو هلته مطلب دا دی چې جذام بیماري د الله په حکم سره د یو نه بل ته لګېدی شي او داسې بیماریانې ډېرې دي لکه
نږدې موږ ته بیماري چې هر سړی پېژني لکه زکام او یخني سړی ووایي نو ده ته ډېر مه نږدې کېږه وایي او د ده جوټه مه څښه ولې ځکه چې تا به هم یخني ووایي زکام به د باندې راشي خو ده د الله په حکم سره او بې شماره پیرې زموږ سره په خپله شوي د هر انسان سره چې د زکام والا انسان سره خوا کې ناست دی د هغه جوټه یې هم څکلې ده خو زکام پرې نه دی راغلی شوي دي چې که نه شوي او کله داسې مې شوي دي چې زکام ورته رانقل شوی دی لګېدلی خو دا په حکم د چا په حکم د الله نو دوه قسمه ده بیماري نقل کېده د یو انسان نه بل ته په دوه قسمه شو یو هغه چې د جاهلیت والو عقیده وه نو شریعت د هغې رد وکړو د هغوی څه عقیده وه چې د بیماري په خپله د یو نه بل ته و دې رد وشو دویمه صحیح ده خبره صحیح ده چې بیماري د یو انسان نه بعض بیماري نه هر بیماري هم نه راوړي بعض بیماریانې داسې دي چې هغه د یو انسان نه بل ته لګېدی شي د الله په حکم سره او د الله په اذن سره نو صحیح شو بیا خبره توحید خلاف نه ده د عقیدې لکه چې هلته پکې ووایي چې په اجازت د چا په اجازت د الله ولا طیره ولا طیره خبره خو تېره شوه چې بدفعلي به نه نیسي ولا هامه او په شریعت کې هامم نشتی بتخفیف المیم دا صحیح ده ولا هامه د دې معنی دا ده عربو کې پوخا دا طریقه وه یو خاص قسمه مرغه و چې هغه ته به هامه ویلی کېدو او چې کله به دا مرغه د چا په کور باندې کېناستو او اواز به یې وکړو خصوصا د شپې نو هغوی به دا ویوي په دې پلاني کور کې څوک مړ کېدو والا دی ښه څه وجه ده چې په دې کور کې به څوک مړ کېږي نو ته ګورې نه چې دغه مرغه به د دې کور په چت کېناستو او اواز یې وکړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم رد وکړو چې دا قسم عقیدې په اسلام کې دا نشته او زه انشاءالله چې دا باب ختم کو بیا به تاسو نه هم تپوس وکړم چې هغه کومې داسې عقیدې دي چې په موږ کې شتي او هر سړي ته د خپل علاقې هغه بعض عجایبات معلومي فلاني کور کې به څوک مړ کېږي ولې هلته مرغه اواز وکړو ښه ولا سفر او نه هغه عقیده شتي چې هغې تعلق د سفر سره دی سفر د دې نه مراد د سفر د میاشت ده عربو به د جاهلیت په دور کې په دې میاشتې باندې به بدفعلي نه وه خو دا زموږ په خلکو کې هم شتې شتې که نه شتې نو د سفر د میاشت دې کې خیر نه راځي دې کې شر راځي او خصوصا دا به وي په دې میاشت کې به نکاح نه کوې په دې میاشت کې به نکاح نه کوې شریعت ته دې خبرې رد وکړو چې میاشت خو یو زمانه ده یو وخت دی چې د الله په لاس کې دی نو دا میاشت او دا زمانه به څه خیر راولي او څه به شر راولي خیر او شر د چا په لاس کې دی او د الله په لاس کې دی نو دې ځای کې رد وشو چې د میاشتو پورې به هم عقیده نه ساتي که هغه هره میاشت که د سفري که محرمي که رجبي که رمضاني که هره میاشت وزاد مسلمون او امام مسلم رحمه الله په روایت کې ورسره دا زیادت هم راغلی دی ولا نوء او نوء هم نشتی او نوء دا د دې جمع چې د انواع ده او انواع دا د سپومۍ د منازلو ته وایي د دې سپومۍ خپل منزلونه دي د سپومۍ خپل منزلونه یو دا چې کله تاسو کومو ملګرو چې سبقونه ویلي که هغه دیني او که دنیوي نو دا مسله په سکول کې هم مخې ته راغلې ده او په دیني کتابونو کې هم او تفسیر کې او حدیثونو کې هم مخې ته راځي چې د دې سپومۍ څه دي منزلونه دي حتى عاد كالعرجون القديم والقمر قدرناه
منازل الله وی د سپوږمۍ دپاره ما خپل منزلونه جوړ کړي دا 28 منزله دي په دې باندې د تیریږي په دې باندې تیریږي حتی عاد کالعرجون القدیم نو بیا د کجوري د ونې دغه څانګې په شان راشي هغه زړه څانګه چې نری دا سپوږمۍ روانې روانې پوره شي څوارلسمه باندې بیا په کته روانې نو حتی عاد کالعرجون القدیم بیا بلکل نری شي نو د دې خپل منزلونه یي او بیا د هر منزل دپاره خپل ستوري دي چې هغې کې بعض ستوري هغې چې هغه د شمال طرف ته او بعض هغې چې هغه د جنوب طرف ته نو بعض ستوري د ګرمۍ د موسم دي بعض ستوري د ژمي د موسم دي نو عربو به په دې ستورو پورې هم عقیده نیوه بدفعلي به یې کوله یو نیم ستوری به ولیدو وی دا هغه ستوری دی چې دې کې خیر نشته کله چې مو دا ستوری راښکاره شوی او راښکاره شي نو بارانونه نه کېږي دا ستوری چې راښکاره شي څوک مړ کېږي دا ستوری چې راښکاره شي نو په جنګ کې به بیلې که دا ستوری راښکاره شي نو بیماري راځي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې خبرې رد وکړو چې دې قسم عقیدو دپاره په شریعت کې څه مجال نشته ولا غول یو پکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وایي چې غول نشته په شریعت کې غول غین واو لام غول او دا جمع د غوله ده او د دې مطلب دا دی چې د جاهلیت والو خاص عقیده وه په بعضو پیریانو پورې چیرې پلاني علاقې ته چې څوک لاړ شي یا پلاني میاشت کې نو دغه قسمه پیریان راښکاره کېږي او خلک یری نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې خبرې هم رد وکړو چې دا نشته په شریعت کې زه تاسو ته دا خبره کومه یقیني که چېرته ستاسو د توحید عقیده مضبوطه وه نو نه به په زړه کې د پیري یری او نه به بدفعلي او نه به بل څه سوچ به دي زموږ خواله ډېر راځي دا تپوسونه کوي چې یاره په ما څه شوي دي او داسې دي او دا دي او دغه دي او چې داسې حکم داسې وشي او چې دا حکم داسې وشي زما خپله تجربه دا ده چې دا خلک د دوی اکثرو د توحید عقیده چې دغه څه ده هغه کمزورې ده موږ د دې نه انکار نه کوو د جادو مسله مخکې تېره شوې ده چې جادو اثر کوي د الله په توفیق سره یعنې د الله په اجازت سره او دغه شان بد نظر هم اثر کوي د الله په اجازت سره خو په دې کې چې کوم خلک د حد نه تېر وځي نو دوی خپله عقیده کمزورې ده ښه د پیریانو دې مسلو ته وګوره زه زموږ په ملک کې د پیریانو دا مسله څومره ډېره ده هر درېیم څلورم کس باندې څه دي پیریان دي او د زنانو خو تپوس مه کوه دې باندې میرګي پیریان دي او په دې چپه راځي او په دې دوره راځي د دا کې صحیح ده چې شتي پکې بعض دروغ وواله خو دې چې ډېر پکې دي چې هغوی رښتیا وایي څه وجه ده چې زموږ په دې ملک کې دا جاخې ډېرې دي وجه دا ده چې هلته موږ لرې یو د توحید د عقیدې نه اوس حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي په کور کې د سورة البقره تلاوت کوئ په کوم کور کې چې سورة البقره تلاوت کېږي هغې ته شیطانان نه راځي نو چې اوس په یو کور کې سهار ماښام سندرې لګېدلې او ډش لګېدلی تلاوت سوره بقره پرېږده سورة اخلاص تلاوت څوک صحیح نشي کولی نو په دې کور کې به هم دقه د پیریانو ده او د جادو ده او د بد نظر ده جاخي په یو کور کې مونځ او دس نه کېږي خو دې کور کې به هم دغه قیسې که نه په یو کور کې سهار ماښام جنګ جګړې د خواښې او د انګورو د زوی او د پلار او دا قیسې دي تا دا ووي ما دا ووي او جنګ جګړې او تا پیسې لږې کړې او تا ډېرې کړې او تا وخوړې او تا دوکه وکړه او تا دا وکړه نو په دغه کور کې نورې څومره خو دغه قیسې به ته میلاویږي خو چې کم کور د الله د
شریعت مطابق او پای کې قرآن ویلی کیږي او پای کې حدیثونه ویلی کیږي او پای هغه کور کې د الله احترام کیږي، د الله د پیغمبر احترام پکې کیږي، په دغه کور کې الله برکتونه راولي او هغه کور الله ساتي د دې جادو د قصې نه او د بد نظر نه الله ساتي، دغه شان الله یې ساتي د دې پیریانو نه. چې کله یو کور کې دغه خباثت کیږي، ټنګ ټکور او سندري او ګډا او زمونږ خادیان یې معلومې نه دي په خادیانو کې څه نه کیږي او دا ویډیوګانې او دا تصویران او دا بې پردګي د تره زوی کور ته دننه راځي، ماما زوی کور ته دننه راځي، د ښځې د تره زوی دننه راځي، د ښځې د ماما زوی دننه راځي، ښځه پرده نه کوي د هغوی نه. ټول د شریعت خلاف کارونه. په کوم کور کې چې دا کار کیږي هغه کور کې بیا دا توقع مه ساته چې دلته به برکتونه راورېږي، په هغه کور کې بیا دغه کیږي چې په پوره کور کې نیکه ژوندی دی، پلار ژوندی دی، زامن چې دی هغه لوی سړي دی او د هغوی بچي شوي دي او په دې ټول کور کې یو سړي ته هم د توحید صحیح عقیده نه ده معلومه، په دې کور کې به برکت ته کوم ځای نه راشي. په دې کور کې ټول بدعي ختمونه شروع دي، دا د سورت یاسین ختم دی او د پلانې ختم دی او د پلانې ختم دی. په یو کور کې په مړي پسې جړاګانې او چغې والی کېږي، د جاهلیت خبرې کېږي، زنانه خپل ویښته وباسي، زنانه خپلې کپړې شلوي په غمونو کې، په کور کې برکت ته کوم ځای نه راشي. په یو کور کې هلکان ټول چې دی ګیرې خرئ، پنسې د هغوی د ګیټو نه کتی، منزله پکې یو هم نه ځي، ټول چې دی په حرامو کې اختی، په دې کور کې برکت ته کوم ځای نه راشي. په دې کور کې بیا هم دقه قصې به راځي، پیریان، جادو، بد نظر، پیریان او جادو او بد نظر. زما خو په دې مختصر وخت کې او په دې مختصر دعوت کې دا تجربه وشوه چې په پښتنو کې چې کومې غټې مسلې دي، یوه غټه مسله د هغوی دا ده جادو، بد نظر او پیریان. جادو، بد نظر او پیریان چې میلاویږي دغه خبره کې، هغې وجه د توحید عقیده موږ نه ده زده کړې، مولیانو موږ ته نه ده ښولې، بلکې ډېرو مولیانو ته په خپله د توحید عقیده نه ده معلومه. هغه یو مولوي صاحب دی بریلی غونته کې، احسان الله حسین نوم یې دی. هغه داسې په میاشت کې چې هغه داسې لطیفه غونته کې کار نه کړی، په هغه وخت نه تېرېږي. پرون کابل اوس ویډیو چلېده د جنت ټکټ یې تقسیمه، د جنت ټکټ پته نشته، پس یو قیمتي صادري په هغې کې ماته ښکاري چې قرآن به یې بند کړی، په هغې کې یا خپل څه کتاب به یې بند کړی یا څه منتر به یې بند کړی. هغه داسې ښه مزدار بند کې کپړه پرې راواړی، بیا یې داسې ښکل کړي، بیا یې په دې سترګو ولګوي، په دې سر یې ولګوي، بیا یې په دې خپل سر داسې کړي. اول خو به ټکټ دی یې که نه، دا خو بیا قمقل دی چې نورو له ټکټ یې ورکوي او دی به کې پاتې شو، دی د برکت نه محرومه شو. نو اول دغه خښته غونته کي هغه داسې کېږي په کپړه کې بند کړي، پته چې څه دي، یا خو پکې دننه قرآن پروت دی او د قرآن بې ادبي ده والعیاذ بالله، او یا پکې داسې خاص منتر څه شی به پکې ایښودی. نو بیا دا کسان لیړ کې شي وایي، لیړ کې شي، هر یو راځي او به سر یې ورته داسې کېږدي، هر یو راځي او په سر یې ورته داسې کېږدي، چې کوم خاص د ده کسان دي چې دی پېژني، یا ده له شوړه مضبوطه ورکوي، پیسې میسې ورکوي، هغه ته دی به خپله ته را مخکې شي، ته را مخکې شي، تا ولته ټکټ ولګي چې بیا که ختم شي. هغه غلاف یې ته جوړ کړی. اوس تاسو سوچ وکئ چې د یو علاقې د ملا د عقیده ده، د دې علاقې عوام به څنګه وي، تاسو اندازه ولګوئ. زه به څه نه وایم، مونږ که خوله وازه ویو ته وابیان دي وي، دوی څوک په ارام نه پرېږدي. اوس دې خبرې ته وګوره، دا د ملا عقیده ده او ښه مشهور ملا دی، هغه غریبې رکږې او قصې وایي، دا د دې ملا عقیده دی چې پکې مشهور دی. نو بیا هم د هغه عامي په باره کې څه خیال دی چې هغه د مدرسې په مخ نه دی ورغلی او هغه د قرآن تلاوت نشي کولی،
قرآن او حدیث پیژني نه نو د هغه به څه عقیده یي بیا نن مې یو بله ویډیو وکته د ټولې توحید مسلې دي موږ پکې داسې مثالونه بیانوو چې موږ راویښ شو دا کوم چې وایي نه تاسو چې له کومې خبرې کوئ دا نشتې وایي په پنجاب کې داتاګنج بخش چې کوم دی داتا ورته دوی حالانکې دا خو د دوی خبره موږ کوو نور مرسته کوونکي او په مصیبتونو کې مصیبت لري کوونکي ذات هغه څوک دی ایو الله د دوی د داتا گنج بخش هلته دروازه ده د په دې دربار باندې نو هغې ته دروازه وایي بهشتي دروازه کومه دروازه بهشتي دروازه او بهشتي بهشت څه ته وایي جنت ته وایي دا د جنت دروازه ده زمونږ طرف ته مولوي صاحب د جنت ټکټونه تقسیموي او د پنجاب والو سره پوره دروازه شتي نو موږ لږ شاته یو دا وایي ده موږ سره ټکټونه دي هغوی سره پوره دروازې دي خلک پاسې په داسې باقاعده لیکلي بهشتي دروازه دا دروازه به کال کې یو پیر کولاوي او دې ته په دې ننوتو کې په سوونو کسان مري په دغه ځای کې دې رشته لاس ځکه وایي څوک چې په دې ننوتو دی چېرته ننوتو د جنت ته ننوتو بیا کار دا شوی دی چې هغه دروازه چېرته چا ښځې کولاو کړې ده نو بس دوی چغې وایي دننه چې به کوم کاروباریان ناست دي او دوی خو دا د داتا صاحب لکه په نسل کې را روان دي هغوی وایي چې 800 کاله د دې دروازې وشو د هغوی تاریخ دی او دا دروازه هر کال نارینهو کولاو کړې ده نن زمونږ په هغه دغه باندې حمله وشوه او دا بېادبي وشوه او زنانه دا کولاو کړو دا څنګه سزا دا ده چې دا دروازه به موږ نه کولاو او بهر په سوونو کسان چغې وایي او خلک راځي مینتونه ورته کوي او بعض حکومتي کسان د دې زن نه ولا اسلامدي کوي کولاوې کوي هغوی نه کولاو ځای ګرځي ځان له چې د جهنم دروازه جوړه کړي ورننوځي جنت هغه مو بنده کړه دا حال دی بیا وایي دوی وابیانو یو سړی پرې نه خو پارچه پسې دوی لګېږي نو تاسو ووایئ ځه چې دوم دا دعوه کوي موږ قرآن او حدیث منو ظالمانو د جنت دروازه دلته څنګه راله او حدیث کې خدای دی چې د جنت دروازه به اول څوک کولاوي رسول صلی الله علیه وسلم به کولاوي او د جنت دروازې هغه اندازه د پلنوالي او د هغې د اوږدوالي او دوی دلته دروازه جوړه کړې وي د جنت دروازه ده او بل ځوان شیره خوا په پښتونخوا کې چې ټکټونه تقسیموي هسې خبره مې دې پورې کوله چې د مولیانو بعضو مولیانو دا حال دی نو د دغه علاقې د عوامو به څه حال الله دې د هغوی مل شي زړه مې به وسوځي په دغه عوامو او کله ناکله مې ورته غوسه هم پیدا شي وجه دا ده دا اوس کوم مولوي صاحب چې ټکټونه تقسیم کړي د جنت ته لاړ شه په دې مولوي صاحب باندې رد وکړه عمده خلک د پسې راپاسي چې تا ولې د مولوي صاحب خلاف خبره وکړه نو دې عوامو ته به دې غوسه هم پیدا شي چې ستاسو د عقل په خپو کې پروت دی به کوم ځای کې د ده سره کوم ځای کې دی ټکټ د جنت او پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ټکټونه نه وو د جنت چې ورکړی وی د پیغمبر سره وو داسې ټکټونه چې تقسیم کړي نه نو ده سره د کوم ځای نه ټکټ راغی او د څنګه تقسیموي ده نو الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي او الله دې زمونږ په ملک باندې خصوصي رحم وکړي او زمونږ د ملک نه دې الله د شرک او د بدعات او د خرافات او د عقیدې او نظریې دې الله ختم کړي والله سبحانه وتعالی دې هلته د توحید د عقیدې فضا دې الله هلته راولي د هغې نه بعد حدیث ته ولهما یعنې دا مغه دواړو راوړی دی څوک دی هغه امام بخاري او امام مسلم عن أنس رضي الله عنه أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده لا عدوى ولا طیره عدوه هم نشته او طیره هم نشته دواړه مسلې مخکې اوس
تیرې شوې یعنی بیماري د یو نه بل ته پخپله نه نقل کیږي او دغه شان بدفالي هم نشته ويعجبني الفعل ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې ښه فعل مې خوښ دی قالوا وما الفعل غوت يا رسول الله فعل ستوي وهي الكلمة الطيبة خيسته خبره دي دا مطلب دی اوس ته په لاره رواني یو سړی دې مخې له راغی چېرته ځې ځم پلاني ځي ته زه الله دې کامیاب کنه د دې سره ستا په زړه کې خوشحالي راله اگر که ستا عقیده دا ده چې فایده او نقصان د چا له طرف نه د الله طرف نه خو د دې ښایسته خبرې سره په زړه کې دې سره خوشحالي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ښه فعال نیو د ښه فعال سره به صرف زړه مطمئن کېدو نور بنیادي عقیده هغه به په الله باندې وه خو د دې سره صرف زړه مطمئن شي لکه حدیبیه کې د مشرکانو له طرف نه څوک راغلی سهل چې کله سهل راغی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه د نوم ته چې وکتو سهل وی سهل راغی الله به ستاسو دا کار هم سهل کړي اسان به یې کړي نوم یې ښایسته دی سهل نو ښه فعل نیوه څه دي جایز دي ته روانې یو ځي ته او څه نیکان خلک درسره میلاو شو راځه موږ به درسره هم لاړ شو زړه دې مطمئن شو خوشحاله شو چې دا نیکان خلک دي الله والا خلک دي نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښه فعل خوښ و بدفعلي په شریعت کې نشته ولأبي داود بسند صحیح امام ابو داود رحمه الله دا حدیث راوړی په صحیح سند سره عن عقبة بن عامر د عقبه بن عامر نه وایي چې ذکرت الطیرة عند رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مجلس کې د بدفعلۍ خبره وشوه فقال احسنها الفعل پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې ښه فعل نیوه دا پکې ښه طریقه ده ولا ترد مسلما یعنی مسلمان د بدفعلۍ د لاسه نشي واپس کېدی چې مسلمانی که نه نو پیغمبر وی بدفعلي ته نشي واپس کولی فاذا رأى احدكم ما يكره او کله چې تاسو کې څوک څه داسې شی ویني چې بد یې شي نو بدفعل مه نیسه یو دعا د پیغمبر ښیي وي دا وایه فلیقل نو دا وایه اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت یا الله راحته او خیر نشي راوستی مگر یا الله ته ولا يدفع السيئات إلا أنت او مصیبتونه نشي لري کولی یا الله مگر ته ولا حول ولا قوة إلا بك یا الله زموږ هېڅ طاقت نشتی مگر په تا باندې دا دعا ډېره اهمه دعا ده یاد یې کړئ لکه اوس ته ووتې او یو شی دې ولیدو چې هغه دې بدې شو نو ته په دې پورې غلطه عقیده مه ساته بدفعلي مه نیسه دا ووایه اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك الله به چې کله دې دا ووي الله به تا د شر نه ساتي او د دغه مخلوق د شر نه به دې الله بچ کړي او خیر به دله الله درکړي ډېره ښه دعا ده چا ته یاده ده ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك بل چا ته یاده اللهم إلا أنت إلا بك اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك وعن ابن مسعود مرفوعا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه روايته مرفوعا پیغمبر ته رسي څنګه دعا چا نقل پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان کړی عقبه بن عامر سنن ابي داود کی حدیث ته د عقبه بن عامر وعن ابن مسعود المرفوع عبد الله بن مسعود دا حدیث اوري مرفوعا پیغمبر ته رسي
او په هغې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي چې الطیرة شرک الطیرة شرک بدفعلي شرک دی بدفعلي شرک دی اوس سوال دا دی چې دا شرک اکبر دی که شرک اصغر دی د دې جواب به ماله څوک راکړي ولې بل څه جواب بدفعلي شرک اکبر دی که شرک اصغر دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو شرک دی ولې دی جواب دی کله شرک اکبر دی او کله شرک اصغر دی شرک خو په هر حال کې دی خو کله شرک اکبر دی او کله شرک اصغر دی شرک اکبر شرک اصغر کې موږ فرق درسونو په هوله کې بیان کړم شرک اکبر هله دی چې کله یو سړی د عقیده وساتي چې دا کم کار چې به کېږي بلکل بعینه دا مخلوق به یې کوي لکه دا مصیبت پلانې راولي دا کم شرک دی اکبر دی دا خو د الله سره شریک کو دویم شرک اصغر دی چې دا عقیده ده صحیح ده چې مصیبتونه راوستونکی الله دی خو د ده په سبب به راځي او موږ په شرک اصغر کې دا خبره ذکر کړې وه شرک اصغر هر هغه شرک ته وایي چې ته یو داسې شی سبب وګرځئ چې شریعت سبب نه یې ګرځولی نو په ما باندې وایي چې را سخته راله نو د پلاني هغه سپیره مخ ما لیدلی نو اوس د ده د عقیده دی چې سخته راوستونکی څوک دی الله دی خو سبب پکې څه شو د پلاني د سپیره مخ نو دی په کوم شرک کې واقع شو په شرک اصغر کې اوس په ورسېدې که نه عبدالله بن مسعود وی وما منا الا او په موږ کې ډېر لږ خلک دي چې هغوی په زړه کې داسې سوچونه نه یې راغلي د دې بدفعلۍ ده چې یاره پلاني د لاسه داسې وشو پلاني د لاسه داسې وشو ډېر لږ خلک دي بچ دي د عبدالله بن مسعود وی ښه خو بیا هغه طریقه وښوه ولکن الله یذهبه بالتوکل الله وی دا قسم عقیدې ستا د زړه نه به پاکې کړي چې کله ته په الله باندې پوخ اعتماد ساتې د بدفعلۍ د عقیده به ستا د زړه نه څنګه وځي چې په الله باندې د پوخ اعتماد وي چې څه چې کېږي د چا له طرف نه کېږي د الله طرف نه ومن یتوکل علی الله فهو حسبه چا چې په الله باندې مضبوط اعتماد و الله د ده لپاره کافي دی رواه ابو داود والترمذي امام ابو داود دا حدیث وړی امام ترمذي راوړی دی وصححه او هغه صحیح کړی دی وجعل آخره من قول ابن مسعود او به امام ترمذي دا خبره کړې ده چې وما منا الا د دغه وخت نه وله د اخره پورې حدیث نه وله د اخره پورې دا خبره د پیغمبر نه ده د چا ده د عبدالله بن مسعود ده د پیغمبر خبره دقه ځي پورې وه الطیرة شرک الطیرة شرک بس د بیا چې دا وایي چې په موږ کې ډېر لږ خلک الله د دې نه ساتلي دي دا خبره بیا د چا ده دا د عبدالله بن مسعود ده نو داسې نه چې څوک وایي چې دا حدیث عبدالله بن مسعود د پیغمبر نه بیانوي نو دا خبره به هم د پیغمبري نو دا د پیغمبر خبره نه ده د هغې نه به د حدیث دی ولأحمد من حدیث ابن عمرو امام احمد بن حنبل رحمه الله دا حدیث راوړی دی عبدالله بن عمرو رضی الله عنه من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك څوک چې د بدفعلۍ د لاسه د خپل حاجت نه پاتې شو نو د شرک وکړو څنګه پاتې شو لکه مثال ښه واضح کړه یو کار له روان شوی او د پلاني صاحب مخې ولیدو هغه مخې یا تور سپی مخې ته تیر شو یا د یو مرغه اواز یې واورېدو یا یو کس پې اواز وکړو یا ښځه مخې له راله نو دی را واپس شو یاره دې کار کې شر دی ځکه چې دا وشو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فقط اشرک نو داسې چل وکړو شرک یې وکړو تفصیل مخکې تیر شو چې یا شرک اصغر دی یا شرک اکبر دی قالو صحابه کرام وی فما کفارة ذلك یا رسول الله نو د دې بیا کفاره څه ده څه به وایو موږ بیا
وی ته وایه اللهم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا اله غیرک. اللهم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا اله غیرک. یا الله خیر نشتی مگر ستا په لاس کې دی. ولا طیر الا طیرک، او یا الله دا یو معنی ده دا مارغان چې ګرځي یا الله دا خو ستا په بادشاهي کې دي، نو مارغان به په سړي باندې څه مصیبت راولي. او یا معنی دا ده چې یا الله څه چې په موږ باندې راځي، که هغه حادثه ده که هغه امتحان دی، یا الله نو ستا د طرفه راشي. دی کفاره شو. دوه دعاګانې دي ډېرې قیمتي. اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. الدويمة اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. چې کله رواني چرته او دا خبرې خو زموږ په معاشره کې ډېرې اورېدی شوي دي، لکه څنګه چې عبدالله بن مسعود وي لږ ساعت مخکې حدیث کې تیر شو که نه، وایي ډېر لږ خلک دي الله ساتلی دي وما منا الا. نو چېرته تلې تور سپی دې مخې ته راغی او دغه خبرې خو تا اورېدلي دي دا قیسې، زړه کې دې خبرې تاویلي را تاویلي، بس دا ووایه اللهم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا اله غيرك. أو يوى اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. الله بدي دغه مخلوق د شر نه ساتي او د دې عقیدې نه بدي بیا الله ساتي. دغه نه بعد حدیث ته وله من حديث الفضل بن عباس. وله يعني دا حدیث دغه امام احمد بن حنبل رحمه الله د طرفنا نقل شوی دا غوي د الفضل بن عباس رضي الله عنه باقي كده دي إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. دي حديث بسند كده علماء كلام شتي خو معناه سيدة معناه دا إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. بدفالي دا چې په یو کار کولو کې سبب وګرځي یا په یو کار نه کولو کې سبب وګرځي. دا بدفعلي شوه که نه، دا طیاره شوه. ته روان یو کار له او لکه څنګه چې لږ ساعت مخکې موږ ووایي دغه شینو کې یو شی دی مخې لاړ، یا د چا خبره دې واورېده ته بند شوې دا کار دې ونه کو، نو په ته په طیاره کې څه شوې واقع شوې، په دا غلط عقیده کې واقع شوې. د هغې نه بعد مؤلف رحمه الله وی فيه مسائل، په دې باب کې مسلې دي. الأولى أولني التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله مع قوله طائركم معكم. دو آیتونو وضاحت شو چې په یو کې خو وي چې د دوی د سپیروالی په دوی باندې د الله د طرف نه راغلی، په دویم کې وي ستاسو د لاسه دی، نو وضاحت ته دې وشو چې څنګه. بلا فائدة نفي العدوى والطيرة والهامة والصفر دې ټولو عقیدو پکې رد شو، تفصیل مخکې تیر شوی. شپږمه فائدة أن الفعل ليس من ذلك بل مستحب. خفال نوا خ عقیده ده بلکې وي مستحب دی. اوومه فائدة تفسير الفعل، دا خفال ستوي د دې وضاحت پکې وشو. اتمه فائدة أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل. وی چې د یو سړي دا عقیده نه وي د بدفالۍ ده، خو چېرته زړه کې دا قسمه خبرې راشي اسې، نو الله یې په دې نه رانیسي او وی دا ختمیږي په څه سره؟ التوکل سره، په الله باندې مضبوط اعتماد. نهمه فائدة ذکر ما يقول من وجده. که د چا په زړه کې چې ته دې څه خبر راشي نو دی به څه وایي، یو هغه دعا ته معلومه شوه. لسمه فائدة التصریح بأن الطیرة شرک. دا واضح شوه چې طیاره دا څه ده، د دې حکم شرک دی. یو لسمه فائدة تفسیر الطیرة المذمومه، بدفعلي وضاحت پکې وشو. د هغې نه بعد باب دی او لږ وخت پاتې دی او دا باب مختصر دی. باب او دا یو کم دېرشم باب دی په دې مبارک کتاب کې. باب ما جاء في التنجیم، د تنجیم مسله بیانوي.
او په عربي کې د تنجیم مصدر دی د نجمه د ستورو علم کول د ستورو علم کول دا مسله موږ سره مخکې تېره شوې ده په نورو مسلو کې یاده ته که نه دی یاده د ستورو د علم د مسله دی یاده که نه چې دا په څو قسمه دی په دوه دی هلته مختصر وضاحت شوی او دلته تفصیل لازي او ځان له باب ورته په دې کېښودو چې دا مسله اهمه ده نو علم د ستورو کول دا په دوه قسمه دی یو ته ویل کېږي علم التأثیر او دویم ته ویل کېږي یو علم التأثیر دی دویم دی علم التسییر الف لام تا سین یا را التسییر علم التأثیر دا به درې قسمه دی یعنی اثر کول تأثیر خو معنی واضحه ده که چې یو سړی دا عقیده ساتي چې دا ستوري په خپله اثر کوي یعنی په خپله حادثې پیدا کوي په خپله مصیبتونه پیدا کوي نو د ستوري شریک کړو د الله سره دا کم شرک دی شرک اکبر دی دویم یو سړی دا دعوه کوي چې په ستورو سره زه علم الغیب معلومومه نو دا هم کفر دی دا ستوری چې داسې لاړ شي به د علم الغیب خبرې بیانوي دا هم کفر دی ځکه چې علم الغیب د چا سره دی د الله سره دی دریم قسم هغه به شرک اصغر دی چې دا ستوري په خپله څه نشي کولی اصل کوونکی وایي څوک دی الله دی خو د دې ستورو د لاسه داسې چلو شو دی اوس په کوم شرک کې واقع شو په شرک اصغر کې دا علم ناروا دی دریم علم هغې ته علم التسییر ویلی کېږي او هغه علم دا بیا په دوه قسمه دی چې د ستورو د ګرځېدو د لاسه دی څه زده کړه کوي د ستورو دا ګرځېده را ګرځېده دا هلته ځي دا دلته راځي په دې میاشت کې په دې ورځو کې او په دې کې د دیني مصلحت نو دا علم خو شریعت زموږ نه غواړي ویې کوي دیني مصلحت څنګه لکه دی پې قبله معلوموي نو دا پلانې ستوری چې وي پلاني ستوري ته ورشي او دا نږدې شي یا دوی لرې شي یا په نیمه شپه کې یا د شپې په درېیمه حصه کې نو بیا د سحر بانک ته دومره ټیم پاتې شو نو دا علم خو جایز نه بلکې شریعت یې زموږ نه غواړي او مشرانو به د نږدې وخته پورې داسې کول بلکې زموږ والد صاحب موږ ته دا خبره کړې ده چې زموږ مور به موږ چې پېشمني له راپاڅولو دا هر څه به معلومول هغه به په دې ستورو معلومول دا ټولې خبرې نو دا علم خو شریعت زموږ نه غواړي بیا دویم علم دی چې هغه جایز دی خو په هغې کې دنیوي فایده ده دا علم جایز دی د ستورو علم کول او په هغې کې کومه فایده دنیوي دغه کې خو دیني و دې کې څه ده دنیوي لکه مثال چې کله دا ستوری دغه ستوري له لاړ او دا ځای دغه ځي له لاړ او دا ستوری راښکاره شي نو پلانې موسم شروع شي لکه په کال کې دا 4 موسمه دي که نه نو دا فلکیات والا او موسمیات والا په دې ستورو معلوموي نو دا علم څه دی جایز دی اگر که په سلفو کې بعضو علماو دا علم هم منع کړی دی وایي د دې سره بیا عقیده خرابېږي خو دا خبره کمزورې ده صحیح خبره دا چې دا علم جایز دی هغه دا نه وایي چې دا موسم چې بدل شو لکه د پسرلي موسم راغی دا د ستوري بدل کو نه او نه هغه دا وایي چې دی سبب دی خو هغه صرف وایي چې دا یو علامه ده یو نښه ده چې کله دا ستوری دلته راغی او کله دا ستوری راښکاره شو نو پلانې فصل شروع کیږي او پلانې موسم شروع کیږي دا دی وایي صرف یو علامه یو نښه ده بس نو که دا عقیده نو بیا دا علم څه دی جایز دی که نه جایز دی جایز دی قال البخاري في صحيحه امام بخاري په خپل کتاب کې دا په صحیح بخاري کې دا قول د امام قتاده رحمه الله راوړی دی قال قتاده رحمه الله وی خلق الله هذه النجوم لثلاث الله دا ستوري پیدا کړي دي د 3 کارونو دپاره زینة للسماء د څه دپاره
چې اسمان پې ښایسته ښکاري او په دې باندې دلیل دی ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح الله وي موږ د اسمان ښایسته کړی دی په دې ستورو باندې دویم کار ورجوما للشیاطین او د شیطانانو د ویشتو دپاره هم دقه آیت کې دي ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح وجعلناها رجوما للشیاطین شیطانان به پې ویشته کېدو کله چې به هغوی اسمانونو کې دغه خبرې چې کومې کېږي د دې د اورېدو کوشش به یې کوو دریم امام قتاده رحمه الله وی وعلامات يهتدى بها او دا نښې دي چې په دې باندې لارې معلومولی شي دا نښې دي چې په دې باندې لارې معلومولی شي بدایت ساتئ دا نښې په دوه قسمه دي د ځمکو دپاره نښې او اسماني نښې یعنی ځمکه کې څنګه بعض نښې الله په ځمکه کې جوړې کړي دي والقى في الارض رواسي ان تمید بكم وانهارا وسبلا لعلكم تهتدون په دې ځمکه کې چې څه دي لکه دا ونې او دا غرونه او دا خوړونه دا ټول څه دي علامات چې موږ پې لارې معلومولی شو اوس د دې ځمکې نه دا هر څه ختم که دا ونې دا سیند دریاب خوړ او غرونه نو څنګه به پکې لار معلومه بیا لار معلومولی شو نشو دا کم علامات دي ځمکې والا اسمان کې کم علامات دي اسمان کې به ستوري دي وعلامات وبالنجم هم يهتدون وبالنجم او ستورو ته په کتو سره الله وایي هم یهتدون دوی لارې معلوموي نو دقه درې مقصده دي ځکه امام قتاده وایي فمن تأول فيها غیر ذلك چا چې په ستورو کې د دې دریو خبرو نه علاوه بله عقیده وساتله اخطأ نو دی خطا شو واضاع نصیبه د خپل نصیب او برخه د توحید هغه ته ضایع شوه وتکلف ما لا علم له به او هغه خبرې بیانوي چې د سره به پخپله م علم نشته انتها د هغه خبره ختمه شو بیا وایي چې وکره قتادة تعلم منازل القمر او امام قتاده رحمه الله به وی چې د ستورو د ځایونه معلومول دا وی حرام دي او د ستورو چې دی خپل ځایونه دي او دا ټول اتیش ستوري دي څوارلس ویښۍ طرف ته دي او څوارلس ګس طرف ته دي او دا تعلق ساتي د سپومۍ دغه منازلو سره چې دا ځان له علم دي نو د امام قتاده رایې څه ده چې دا معلومول څه دي دا زده کول حرام دي ولم يرخص ابن عيينة فيه او امام سفيان بن عيينة رحمه الله اغم وي دا نه دي جایز حالانکه دا د دوی رایې ده دا د دوی رایې ده خو په دې باندې ورسره مضبوط دلیل نشتی ها که موږ دا ووایو داسې تاویل وله وکړو چې د دوی مراد دا دی چې هغه علم زده کول چې د ستورو سره تعلق ساتي او د سپومۍ سره او په هغې باندې بیا دا هغې ته بیا نسبت کول د حادثاتو او د مصیبتونو نو دا علم خو صحیح ده چې دا حرام دی که دغه مراد شي نو بیا دا علم څه دی دا حرام لکه پلاني ستوری چې او څوک ماشوم پیدا شو دی به غریب وي او دا ستوری چې او څوک پیدا شو نو دی به مړ کېږي زر او دی به غریب کېږي او دی به بیمار کېږي نو دا علم څه دی دا خو باتفاق العلماء حرام دی خو شرک دی او که مراد د دوی مطلق علم وي چې د ستوري هر علم ناروا دی د دې دپاره چې وایي چې دا امت د شرک نه لرې شي داسې نه چې ورو بیا دغه خبرو ته ورننوځي نو صحیح ده چې هغوی خو خپل اجتهاد کړی ده خو بیا هم قول کمزوری دی قول د هغوی څه دی کمزوری دی ذکره حرب عنهما وامام حرب ابن اسماعیل ابو محمد الکرمانی رحمه الله دا قول د دواړو نه رانقل کړی دی او دا امام حرب چې دی ابن اسماعیل دا یو مشهور فقیه تیر شوی دی او د یو کتاب هم دی د المسائل التي سئل عنها الامام احمد هغه مسلې چې د امام احمد نه تپوس شوی دی هغه جواب کړی د یو کتاب هم دی سشتي 280 هجري کې وفات شوی ورخص في تعلم المنازل احمد واسحاق هغوی منع کړې ده
دې طرف ته اجازت ورکړې د امام احمد بن حنبل او امام اسحاق بن راهويه دې دواړو اجازت ورکړې نو د دوی قول مضبوط دی د چا د امام احمد او د امام اسحاق بن راهويه هي صحیح خبره کله چې دغه غلط عقیده نه د ستورو سره او د دې لپاره یې زده کوي چې څه مصلحت پکې دنیوي یا دینی هیڅ خبره نه امام احمد خو واضح دی تاسو ټول یې پیژنئ او اسحاق بن راهويه د خپل نوم د اسحاق ابن ابراهیم ابن مخلد ابو ایوب النسابوري د نیشاپور د علاقې او مشهور دی په اسحاق ابن راهويه باندې او د استاد دی د امام احمد بن حنبل امام بخاري امام مسلم امام ابو داود او داسې نور نو چې دغه شاګردانی نو پخپله به دی څنګه عالم او په 209 هجري کې دی وفات شوی او الله سبحانه وتعالی سره زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکړي نو صحیح خبره دا شوه چې د ستورو علم کول په 2 قسمه دي یو خو ناجایز دی باتفاق العلماء هغه ذکر شو عام د ستورو د منازلو علم یې زده کول چې به یې کې مصلحت دنیوي یا دیني نو داسې دی ناجایز دي اخرنی حدیث په دې باب کې وعن ابي موسى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې 3 لا يدخلون الجنه 3 قسم خلق به جنت ته نه ننوځي مدمن الخمر چې همیشه شراب څکي وقاطع الرحم او چې رشتې د خپلوانو سره نه ساتي دې ته غوږ کولو کوي دا مسله په پښتنو کې ډېره زیاته ده په معمولي خبرې سره رشتې پرې کول او ماتول او په کلونو د خپلو خپلوانو سره رابطې نه ساتل پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي جنت ته به نه ځي ومصدق بالسحر او هغه انسان چې جادو ته رښتینی وایي یعنی مطلب دلته دا دی دلته دا مطلب نه دی دا خو موږ هم وایو چې جادو اثر کوي مطلب دا نه چې مطلب دا دی جادوګران چې کومې خبرې کوي او د هغې دعوه کوي نو دی څه ګڼي دی رښتینی ګڼي دا سړی به هم جنت ته نه ځي رواه احمد وابن حبان فی صحیحه دا حدیث امام احمد امام ابن حبان راوړی دلته یو څو مسلې په تادی سره وایي دا 3 کسان به جنت ته نه ځي صرف دا 3 دي که نور هم شته نور هم شته خو دې حدیث کې 3 مراد دي بس بله مسله دلته مطلب دا نه دی چې دوی به بالکل جنت ته نه ځي په دوی کې بعض داسې دي په دې 3 کې چې هغه به جنت ته قطعا نه ځي که په دغه حال مړ شو او بعض هغه دي چې هغه به جنت ته وروسته راځي خو وروسته به راځي نو مطلب دلته دا شو د دغه کسانو په باره کې چې دوی به په اوله کې جنت ته نه ځي لکه شراب چې څکي اوس څوک چې شراب څکي د کافر دی کافر خو نه دی که نه نو آیا دی په جنت باندې بالکل منع دی نه نو د حدیث څه مطلب شو مطلب دا شو چې دی به جنت ته په اوله کې نه ځي چې څو پورې جهنم ته نه تللی او دویم چې رښتې نه ساتي نو چې رښتې نه ساتي د کافر دی نه دی کافر مسلمان دی خو دی به ډایرکټ جنت ته نه ځي دریم چې کوم جادوګر ته وایي چې تا چې کومه خبره وکړه د دې رښتیا وکړه فقط کفر بما انزل محمد حدیث ما کې تیر شوی دی نو دی څه شو کافر شو نو په ده باندې جنت بالکل حرام دی بیا دلته دا مسله چې سړی دا ووایي چې مسله د ستورو د علم روانه ده او دلته دا حدیث او په دې کې د ستورو د علم څه تذکره خو نشته مخکې موږ سره حدیث تیر شو من اقتبس شعبة من النجوم چا چې د ستورو دغه علم صحیح زده کړه کوم علم چې حرام دی فقد اقتبس شعبة من السحر نو د په اصل کې څه زده کو جادو یې زده کو زاد ما زاد څومره چې دی د علم ډېری دومره په جادو کې او په ګناه کې ورننوځي نو دا حدیث یې دغې دپاره راوړه آخره کې مؤلف رحمه الله وی فيه مسائل په دې باب کې وی یو څو فایدې او مسلې وي الحکمة في خلق النجوم موږ ته دا پته ولګېده چې الله ستوري ولې پیدا کړي دي دویمه الرد على من زعم غیر ذلك څوک چې د دین علاوه بله خبره کوي چې نه د دین علاوه نورې مسلې هم شتي چې د هغوی دپاره
د هغې دپاره ستوري پیدا شوي دي په هغوی رد شو. درېیمه فایده ذکر الخلاف فی تعلم المنازل، اختلاف د علماو ذکر شو چې د ستورو د منازل زده کول څنګه دي او د سپومۍ ده، نو په هغې کې اختلاف معلوم شو چې بعض علما ورته جایز وی او بعض ورته حرام وی. څلورمه فایده الوعید فی من صدق بشیء من السحر ولو عرف انه باطل، په دې کې د هغه چا دپاره وعید راغی چې کم خلک جادوګر هغه خبرو ته څه وایي رښتیا وایي او هغوی ته وایي چې تاسو به د خپله دعوه کې رښتیني، نو د هغوی سزا پکې ذکر شوه. د دې سره دا باب هم ختم شو او دا درس هم اختتام ته ورسېدو. انشاءالله پر روان درس کې به دا بل باب شروع کوو، باب ما جاء فی الاستسقاء بالانواع، د ستورو نه باران غوښته او د هغې نه به داسې نورې اهمې مسلې دا به انشاءالله پر روان درسونو کې ذکر کوو. درسونه ټول درسونه قیمتي دي، قرآن او حدیث سره تعلق ساتي، خو د عقیدې د درسونه دا بیا ډېر اهم دي او ډېر لازم دي چې موږ یاد کړو، موږ یې زده کړو، خلکو ته یې بیان کړو. الله سبحانه وتعالی دې موږ د توحید په دې عقیده باندې مضبوط ساتي. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.